دا وغزه د تالاش بایپاس چې کوم د کلپانې نشم چې خان پورې راغلی دی 8 کیلومیټره بایپاس ته په کال 2014 کې د دې منظوري ورکړی شوې وه او کال 2015 کې په دې باندې کار شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې چې کوم دی نو په دې شروع شوی کار چې کوم دی دا سر ته نه دی رسېدلی، چېرته پرې روړې غورځېدلې ده، چېرته پرې نه ده غورځېدلې، چېرته هسې پرته ده، چېرته چې کوم ځای کې کندې دي نو هلته کې پلونه تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي، کلوټې نه دي جوړې شوي او چې کله دا دومره وخت تېر شو په دې حواله باندې بعد د دې ځای کې د ولس سره خبره کوو چې یاره په دې بایپاس باندې دومره کلونه پس هم دا سر ته نه دی رسېدلی. په دغې حواله د دې ځای خلکو ته څومره مسلې درپېښې دي او ورسره هغه خلک چې کم دا لارې استعمالوي د هغې چې کوم دی نو د دې بایپاس د نه جوړښت د وجې نه د کومو مسلو سره مخ دي، په هغه حواله باندې به د دې ځای کې د ولس سره خبره کوو، ورسره به چې کوم دی نو کوم د محکمې ذمه دار دي هغې سره هم خبره کوو. د دې بایپاس د لاسه مونږ ټوکري څو کاله وشو چې دا دقسې ورانو جاړ پروت دی، د دې حکومت سره پیسې نشته، یاره دا خلک ځای نو دا بانه دا کوي چې یاره دلته پې ما چا سټیر اخیستی دی، چا سر اخیستی، هېڅ هم نشته دی، کار یې پې بند کړی دی. دا ځای خوړ باران ویسي چې په بارانه کې مونږ ته کم دی خلکو ته کم تکلیف دی عوامو ته، نو د هغې یو الله ته پته ده او دې خلکو ته پته ده. مونږ د دې حکومت نه دا درخواست دی، سوال کوو دلته چې د دې بایپاس څخه مو کي دا شی جوړ کړي که نه دې ته مونږ ډېر په انتظار یو او په لږ معمولي باران وشي بیا پکې ګاډي تللی نه شي. بله دا ده چې په دغه مین روډ باندې څه مسله راشي نو ګاډي په دې طرف راځي نو دلته ونښلي، د تلو راتلو څه پروګرام نه وي. نو مونږ ګوره په دې خو د دې حکومت بدنامي کېږي، په دې باندې خو د دیو دغه کېږي، په کار ده چې په دې باندې کار شروع کړي او دا بایپاس څومره زر کېدی شي نو دا جوړ کړي، دا به د دیو ډېره مهرباني. د شپږ کاله وشو چې په دې باندې کار شروع شوی دی، مالکانانو ته د ځمکو مالکانانو ته پیسې ورکړی شوي دي، خو باقي د دې د کنسټرکشن کم کار چې دی نو په شپږ کالو کې دا کار پوره نه شو. یو د پېښور بي آر ټي وه، دا تالاش بایپاس دا دویمه د بي آر ټي ده. حیران یې سړی چې یاره په دې باندې ټیکهداران راشي کار وکړي، یو هفته دوه په دې باندې ښه په تیزۍ باندې کار روان وي، د ټول قوم ته بره دیر کوز دیر چترال باجوړ د دې ټولو خلکو لپاره دا یو سهولت دی او خلک خوشحاله شي چې زه په تالاش بایپاس باندې کار شروع شو. ایم پی ایګان او ایم ان ایګان په هغې باندې پریس کانفرنس وشو، یاره تالاش بایپاس جوړ شو او انشاءالله چې ډېر زر به د دې افتتاح وشي. شپږ کاله وشو دا بایپاس دقه شان روان پروت دی. تاسو دا کلوټ هم وګورئ چې کلوټ څه پوزیشن دی، دا نور دا روډ دا سطح وګورئ چې یاره دا د شتلې ونه دا څومره ښکته کړی دی، نو روډ نه ښکاري، داسې ښکاري لکه نیر چې زما په خیال سره. نو مونږ چې څومره د دې واکداران دي هغوی ته زموږ فیل نه چې هغه په دې روډ په دې سروې باندې درسنیو کې په دې کې د کلوټو په ځای باندې دا کوم چې د وړې وړې کلوټې کوي چې د دې په ځای باندې ښه ټیک ټاک یو سپین والا پول ورکړي او دا کار هم پرې ضرور کړي. بل خلک په دې لارې سفر کوي د پاکستاني خلک خو بلکې نیشنل چې کوم انټرنیشنل ټورسټ دي انګریزان هم په دې لارې باندې کلاش ته ځي او هغه هم دلته ونښلي، نو ډېر مشکل جوړوي. نو که زموږ دا بایپاس تالاش بایپاس جوړ کړلی شي د کاټکلۍ نه واخله تر بانډګۍ پورې د 8 کیلومیټره بایپاس دی، نو د دې پیدا به دا وشي چې بیا که دا خوړ راوتي هم نو موږ دلته به هېڅوک نه بندېږي او د دې ځای باندې به دا سفر جاري او ساري وي. او خاص کر چې باران وشي او شمشي خان خو بازار خور چې راوځي نو په دې کې تقریبا په ګنټو ټریفک جام وي او خلکو ته ډېر زیات تکلیف وي او خاص کر بیا دغه ته چې کوم وي بیمارانو ته هغو ته ډېر زیات تکلیف وي. په دې روډ کې سرو لنډه ولاړي نه لګي او لکه ډیم یې راته جوړ کړی د اوبو دا جوار یې نه خراب کړه، زما دا 3 سرو کړ زما ټماټر ول شو. تالاش بایپاس د ډېر وخت چې کوم دی نو کار پرې شروع شوی دی، نیمګړی پروت دی. د دغې د پراګرس په حواله باندې تاسو ووایئ. انجینیر مقبول اعظم، زه جون 2021 نه دلته سیم دا هایوے ډویژن چې کله څنګه جوړ شو ریسټرکچرینګ نه پس زه دلته راغلی یم پوسټ شوم. تالاش بایپاس روډ چې کوم دی د 10 کیلومیټر لین دی، دې کې یو RCC برج دی او نور ورسره سټرکچرز شامل دی. دا کار سټارټ شوی دی 2020 انیشلی د دې لینډ ایکوزیشن چې کوم دا 2017 نه سٹارټ و، تقریبا 60% دی باندې کار چې کوم دی فزیکل ورکس چې کوم دی باندې کمپلیټ دی. سب بیس ورک چې کوم روډ سټرکچرز دي هغه تقریبا کمپلیټ دی. فنډ unavailability په وجه نه دا کار فی الحال سسپینډډ دی. فی الحال دې کال لپاره حکومت طرف نه چې کوم
الوکیشن هغه 17.5 میلیون هغه مو فل یوټیلایز کړی دی. د سکیم کمپلیشن لپاره موږ ته 200 میلیون مزید پکار دی. دا 200 میلیون د فاینانشل ایئر کې کله فل موږ لا مینو شي دا سکیم موږ جون نه مخکې نه کمپلیټ کولی شو. تاش بایپاس په حواله باندې دا یو دغه راغی چې بایپاسونه یا سړکونه چې کوم دی دا همیشه د پاره د دې برایي ورکړل کېږي خو د دې نه خاوره ویستې شوې ده او دا داسې ښکاري لکه چې نیر وباسي په دغه وجه باندې چې څومره اوبه دلته کې راځي یا د اوس نه کم پټي دي یا دغه دي نو هغه ټولې اوبه په سړک باندې راځي او چې کومه حصې جوړې شوې هم دي یا کندې دي په هغو کې چې کلوټې نري شوي نو هغه لګیا دی چې کوم دی نو واپس یې اوبه وړي او دغه شانته چې دا کار چې کوم دی نو دا څو ځله شروع شو خو بیا چې کوم دی نو دا بند شي. څوک وایي چې یاره په دې باندې سټیر اخیستی شوی دا څوک سوی خو دغه شانتې هېڅ خبره نشته دی. بنیادي خبره چې کوم دی نو هغه دا ده چې یاره دې ته پند نشته او تر څو پورې چې پند نشته دی نو دغه شانتې په دې باندې به کار چې کوم دی نو دا به پرې بني او دغه شانتې به خلک د یو مشکل سره چې کوم دی نو مخې پکار ده چې که دې بایپاس ته پند نه وي چې پند ورته وځي او دا یو ډېره دیرینه مسله ده د کوز دیر بره دیر باجول د ولس پکار ده چې دا حل شي.